خلکو پوره لکه د دې لپاره سفرونه کړي او مدینه ته تللی دی او دا حدیث حاصل کړی دی او زه تعالی دا مفت در کوم نو خیال ساته ځکه دا طریقه دا د چې کله سره چاته مفت شی ورخی کنه نو مفت شی هغه قدر نه کوي نو ځکه ورته ویل چې دا مون تعالی درکو خو ګوره د دې دومره قدر دی چې خلک د دین وړي خبر د لپاره دومره غټ سفر کوي او دا مون تعالی سره درکو خو اوس دې حدیث کې تفصیل دی دا نبی رسول الله فرمایي دا درې کسان دي دی له الله ډبل اجر ورکوي دا دوه اجر به الله ولې ورکوي نو یو جواب دا دی چې دا دوه الله اجر الله زکه ورکوي چې د دې کارونه دوه دي کارونه زکه دوه دي چې مثال یو يهودي دی هغه په خپل نبی ایمان راوړي په نبی رسول الله راوړي او غلام د خپل مالک حق الله حق مدا کوي دوه کار دي کنه نو دې دوه کارونه باندې الله ډبل اجر ورکوي نو یو دا جواب دی دا ډبل اجر الله ولې ورکوي ځکه چې کارونه دوه دي به دې باندې سوال لازم کنه چې دې لپاره په دې باندې ډبل اجر ورکول نه دا خو به فضیلت نشو فضیلت خو اعلی دا ګوره فضیلت بیانېږي فضیلت خو اعلی جوړیږي چې کله سړی یو کار وکړي او اجر ډبل نو دلته خو کارم دوه دی اجرم دوه دی دا د فضیلت خبره خو نه ده دا خو سړی ته پته راځي کار دوه کې نو اجر ډبل ملاويږي نو به د دې جواب دا ورکړي چې ګوره اصل کې مسله دا ده چې بعضی کس د سی کنه چې هغه یو شی ثواب غني او بلې نه غني لکه مثال دلته اهل کتاب خبره ده اهل کتاب په خپل نبی باندې مثلا ایمان راوړي موسی عليه السلام باندې عيسى عليه السلام باندې د ایمان شته دي چې کله دا غي زمانه ختم شو پیغمبر نبی رسول الله رااله نو د دې په ذهن کې دا سوال رانه شي چې ته دا غي زمانه ختم شوې ده آیا اوس د اغي چې کوم عبادت موږ د اغي په شریعت کې کړې دي هغه ټول ضایع شو او اوس د اغي باندې ایمان راوړل څه فائدہ نشته ده او صرف نبی رسول الله باندې ایمان راوړل فائدہ شته نو دا خبره غلطه ده ګوره چې وسم کته په عیسی علی السلام باندې ایمان لري او په نبی رسول الله لري خو په دې باندې الله ډبل اجر درکړي دا نه چې نبی رسول الله رااله اوس په موسی علی السلام باندې ایمان بالکل بیکار شو او هیڅ فائدہ نه کوي نو دا خبره غلطه ده ذکر چې وسم موږ په موسی علی السلام باندې ایمان لرو کنه لرو عیسی علی السلام باندې لرو نو بالکل ایمان بے فائدہ کیږي نه ایمان بیا می او بیا فائدہ کیږي نو دا هغه سوال چې کوم ذهن کې راځي هغه ختم کړي دي که څوک دا ونوي چې موږ نبی باندې اوس ایمان څه فائدہ نه لري نه فائدہ وسم لري په دغه خو ځکه الله ډبل اجر درکړي او دغه شانتي یو غلام د مملوک هغه د الله عبادت کوي په دې باندې خدای اجر ملاويږي اوس دا د خپل مالک خدمت کوي په دې باندې هغه د اجر ملاويږي کنه ملاويږي دا مې ذهن کې سوال راځي چې کېدې شي نه ملاويږي د الله رسول وایي چې نه ملاويږي هغه سوال ذهن کې ختم کو وګوره مقصد دا دی چې دلته دا خبره بیانول چې ګوره الله سړی له ډبل اجر ورکړي دا فضیلت خبره ده او دلته د بیانولو ضرورت هم او ځکه چې په ذهن کې دا سوال را نشي چې په دې باندې موږ اجر نه ملاويږي نو ځکه نبی رسول الله بیان کو د دې ضرورت خو بهر حال دا توجیه بعض علما بیان کړي دا دومره مضبوطه نه ده صحیح دا جواب مضبوط نه دی ځکه چې مضبوط ځکه نه دی چې دوه کار دی دوه اجر ملاويږي نو دا خو ور سړی ته پته ده چې به هم بهر حال هغه شانتي فضیلت نشته دی دویم جواب دا دی چې دا کم کس چې د اجر ورکړي د درې کسان چې ذکر شوی دي الله تعالی د دې په هر عمل باندې الله دوله ډبل اجر ورکړي هر عمل باندې الله دوله ډبل اجر ورکړي اوس هر عمل مثلا دا دی که منظم کوي ډبل اجر کوي عبادت هر یو عبادت کوي صرف دا نه چې د ایمان راوړي ډبل اجر دی یا غلام د خدمت کړي ډبل نه د دې هر یو عبادت ډبل دی نو بعضی وایي چې د دې دا جواب دی دا جواب هم صحیح نه دی ځکه چې یو کس د ایمان راوړي او د په هر عمل باندې ډبل اجر د مقام خو به صحابهونو موجود شو هغه صحابه چې کوم مهاجر دي انصار دي او د منسوخ دین پرې خو دوراله د مقام خو صحابهونو ډیریږي حالانکه د ابوبکر او عمر هم د مقام د هیڅ چم نه دي نو دغه واجبانه معلومه کی چې دا جواب هم صحیح نه دی بهرحال صحیح جواب دا دی چې الله تعالی به دې سړی له اخیری عمل باندې ډبل اجر ورکړي اخیری عمل څه دی اخیری عمل دا دی مثلا اهل کتاب دی د خپل نبی ایمان راوړو په د باندې الله تعالی اجر ورکړي ټیک ده یو اجر ورکړي لیکن کله چې د